په دې آیات کې الله تعالی د عیسایانو ذکر کړ دی چې دا عیسایان دا مسلمانانو ته د یهودو په نسبت او د مشرکینو په نسبت باندې نږدې دي. نو د دې عیسایانو نه د ټولې دنیا عیسایان نه دي مراد، د دې نه د حبشې د هغې عیسایان هغه مراد دي چې هغه وخت کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا نبوت او وحی هغه راله، نو مشرکینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنگ کو، مسلمانان هغه تنگولو. نبی علیہ السلام صحابو ته ووی چې ما ته دا پته هغه لګېدله چې حبشه کې یو بادشاه دی، دی خو عیسیان لیکن هغه په خپل هم ظلم نه کوي او نور خلق هغه هم ظلم ته هغه نه پرېږدي. نو تاسو که هلته کې ځئ نو زما درته اجازه ده تلی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور مبارک حضرت رقیه او زوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه او نور څه کسان هغه چې دی نو تیار شلو، تقریبا 14 تنه دا لاړل هغې ته حبشې ته. بیا وروستو د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په قیادت کې تقریبا 80 کسانو خوا وشه، دا بیا نور هغه چې دی نو تیار شله او دا لاړل حبشې ته. هغه ځای کې دو خپل په ښه سکون او خپل اطمینان هغې سره زندګي تېروله. نو مشرکینو جرګه وکړله چې دا خو هغه نه چې هغه ځای کې دوره پسې ډله جوړه کړي. مخکې 14 تنه تلي وو، ورپسې چې دی نو 80 تنه لاړل او اوس پکې نور چې دی نو لاړ شي، چېرته د هغه ځای نه په موږ باندې حمله هغه چې دی نو ونه کړي. او هسې هم چې یو سړی دشمني هغه وي دا پلانکې سړی ولې په ارام باندې دی. نو یو غټه جرګه هغه جوړه کړله او په هغې کې ځان سره تحفې تخایف هغه یې واغسته او نجاشي بادشاه هغه دپاره جدا تحفه وه او د هغه وزیران یا د هغه سره کوم خاصګیان چې وو هغو دپاره په نوم باندې جدا جدا چې دی نو دغه یې واغستلې دا تحفې لاړه. بادشاه هغه ته د ملاقات ټیم واغسته، نو هغه ډېر خوشحالۍ سره ټیم ورکړو ځکه د مکې والو د حرم د هغې والو نو د دوی خو پخوانه چې دی نو هغه عزت و، نو هغه والا ډېر ښه خوشحالۍ سره ټیم ورکړو. نو دوی چې هغه خپل هغه تحفې هغه هر یو له هغه ورکړې، بادشاه له یې هم ورکړه، وزیرانو له یې هم هغه تحفې نوم په نوم باندې وړې وې هغه یې هم ورکړې. نو بیا ورته خبره کوي چې جی زمونږ څه د تره زامن دي، لکه زمونږ دا پښتانه کله کله وایي که نه وایي خوله کې خو څه ډکه نشته دی که نه، نو دا خبره نرمه کوي، پکې نه زړه کې چې دی نو هغه سخت دی. نو وایي جی زمونږ څه د تره زامن دي، زمونږ څه اقربه رشته داران دي او مرور شوي دي، دلته ستا ملک ته چې دی نو راغلي، او زمونږ دا یو درخواست دی چې دا مونږ سره ولېږه، دا چې دی نو دغه چې مونږ سره لاړ شي مرور او خفه چې دی نو راغلي. نو الله چې یو مقام ته یو سړی رسوي هغه کې څه قابلیت وي، هغه بادشاه د دومره لوی خلقو د هغو چې دی نو بادشاه، نو هغه وی چې دغه شان خو زه نشم کولی، البته زه به د هغو نه تپوس وکړم چې داسې تاسو ولې راغلي یې، په څه خبره باندې تاسو مکه پرېښې ده او راغلي یې زما وطن ته، نو ځان هغه به ترې پوه کړم بیا به خبره پکې وکړو. نو هغو اول د خپل هغه وزیر داخله د هغه نه چې دی نو تپوس هغه یې چې دی نو وکړو چې داسې زموږ د ملک ته څوک راغلي، هغه وی او داسې خو څه کسان راغلي خیمې لګولي یا شته راغلي موږ ته پته ده. وی هغو ته ووایه چې سار یو کس هغه چې دی نو هغه راشي او دغه بادشاه تاسو غوښتلي یې. دغه شپه صحابه کرام هغه وایي چې موږ ویده شوي نه وو، لوی واړه ټول هغه مونږ هغه جړل او ویښو چې مونږ خو هغه مکه ورته هم پرېښوه او وطن هغه پرېښه، اوس په دې پردي وطن کې هم مونږ هغه دونه پرېږدي. نو ټوله شپه مونږ هغه پریشانه، بیا هغه یو جرګه وه د حرم د مکې والو چې دی نو جرګه وه، بیا تحفې تخایف هغه یې چې دی نو هغه راوړي وو. مونږ خو مهاجر خلق وو، غریب خلق وو، زمونږ به چې دی نو څه حالي، او هغه ځای کې ته چې دو مونږ بوتلو نو مخکې را باندې لږ ظلمونه کول، اوس په را باندې نور چې دی نو ظلمونه هغه زیات کي. وی ټوله شپه مونږ خوب هغه نه وکړی.
مشوره وکړله چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه وی ما ته دوی چې ته خبره به ته کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زوی نو دی وجنه هغه به تپوس کوي چې ستا څه رشته ده نو د تر زوی دا خو یو غټه رشته ده نو دی وجنه خبره به ته کوي نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله هغه لاړ دا مکې والوم ناستی دا د حکومت والوم ناستی بادشاه هغه د دو قالینونه لګولي لکه تاسو کتلی چې دا غټو خلقو دو چې کوم ځای کې هغه ناستی نو قالینونه دا پخوانی د دو چې دی نو عادت دی نو دو چې کله به ننوتل نو داسې سجده به چې دی نو هغه کوله رکوع به یې کوله سجده به یې کوله نو زمون په شریعت کې صحابه تپوس کوي یا رسول الله مونږه چې یو بل سره ملاویږو نو مونږه یو بل ته هغه ټیټیږو نبی علیہ السلام نه ټیټیږي بچی دی نو نه وی سجده چې دی نو هغه کوي نه سجده هغه به هم نه کوئ صرف السلام علیکم دا به وایئ نو دی چې کله هغه قالین باندې هغه چې دی نو هغه روان شو سر یې هم ټیټ نه که او په جهر باندې سلام یې السلام علیکم سلام یې ووی او نور نو سر یې کته که او نه سجده وکړله نو دې مکې والا له لږ غوندې موقع میلاو شوه ویې وګوره چې دا بېادبه هم دي وي دو ټول خلق تا ته سجده کوي او دو تا ته سجده چې دی نو هغه ونه کړله نو دې طرف ته یو مالکه اوس لږ غوندې هغه پمپ کوي او داسې چې دی نو غوسه کوي وی دا بېادبه هم دي وي نه سجده وکړله نه چې دی نو رکوع وکړله نه سر ټیټ که دغه شان نیغ په قالین باندې هغه را روان دی هغه په دې باندې هېڅ ونه وي چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه کېناسته نو دې ته تپوس وکړو وی دا کسان چې نه دي دا جرګه چې ده دا پېژني نو ده ورته یو چې پېژنو وی ستاسو یو خلق یې وی یو وی تاسو ولې راغلي یئ نو هغه وی بادشاه سلامت که ما ته اجازه وي نو زه به د ویښ نه تفصیلي خبره چې دی نو وکړم هغه بلکل اجازه ده وکړه تفصیل حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ وی چې مونږ داسې خلق وو چې بوتانو ته به سجدې کولې مردارې به چې دی نو خوړلې غلاګانې به کولې ډاکې به کولې ښه بد هېڅ مونږ چې دی نو هغه نه پېژندل داسې غوندې زندګي وه زمونږ مونږ کې زمونږ د جنس نه زمونږ د قوم نه چې مونږ د پېژنګلو نه زمونږ یو ورور هغه چې دی نو راپاڅېده چې د هغه زندګي مونږ ته معلومه وه 40 کاله زندګي هغه یې وښکل وه هغه وی ما ته نبوت میلاو شو زه پیغمبر یم په ما باندې وحي هغه راځي او هغې کې دا دی چې تاسو به الله یو ګڼئ نو مونږه د الله وحدانیت او د هغه پیغمبري هغه ومنله خپلولي پالو مردارې نه خورو ناجایز کارونه هغه نه کوو د چا په مال باندې حمله نه کوو د چا په عزت باندې حمله نه کوو داسې خلق هغه چې دی نو هغه مونږ یو دو وایي چې تاسو بوتانو ته سجدې کوئ او تاسو د غیر الله په نوم باندې منښتې او نظر و نیاز هغه چې دی نو هغه کوئ نو مونږ هغه نه کوو هغه مونږ ته وایي چې دا ناجایز دي نو دغه خبره د دو زمونږ ده هغه دو ته داسې وکتل وي خبره داسې ده نو دو خو انکار د دې نه شو کولی نو اول حکم هغه چې دی نو هغه دا وکړه چې د دو هغه تحفې هغه ټولې واپس کې جمع کوي خپلو وزیرانو ته یې ووایي قاضیانو ته یې ووایي او هغه دله چې څه ورکړي وي دا ټول جمع کوي وړي دي موږ له داسې تحفې نه دي پکار دو دغه ځای کې لږ غوندې موقع بیا مطلع وي چې دو عیسی علیه السلام باره کې ګستاخي کوي نو هغه چونکې عیسی علیه السلام هغه پیغمبر منه نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو وی د عیسی علیه السلام باره کې هغه ستاسو څه خیال دی نو هغه وی چې د عیسی علیه السلام په باره کې زموږ دا خیال دی چې هغه پیغمبر دی انسان دی خدای نه دی او د هغه مور چې دی نو صدیقه ده هغې څه ګناه نه دی کړی او دا څه د ګناه پیداوار عیسی علیه السلام نه دی او یو انسان دی او انجیل هغه کتاب هغه په الله نازل کړی دی او روح الله دی او د الله تعالی بنده دی او الله نه دی خدای نه دی د عبادت مستحق هغه چې دی نو نه دی
نو هغه ورته ووایي چې ته چې وایي چې په دې پیغمبر باندې زمونږ په دې پیغمبر باندې وحی راغله، نو د عیسی علیه السلام متعلق په دې قرآن کې څه ذکر شته؟ نو هغه ویاوجي په دې د حضرت مریم په نوم باندې صورت دی، کاف ها یا عین صاد، دا سوره مریم وی د دې په حضرت مریم په نوم باندې خو صورت راغلی وی ته ووایه. نو هغه تلاوت شروع کړ. نو دا اوله رکو یې وویله، دویمه رکو واذکر فی الکتاب مریم دا ویله. نو دغه کله چې دې ځای ته راغی چې عیسی علیه السلام ویلي چې ان الله ربي و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم، ورته صبر وی کتل بادشاہ جړل، ورته بس او داسې یو ډکی راواغسته وی دا دې قرآن کې چې سدي دقه حقیقت ته د عیسی علیه السلام د ویښتوم ته دی کې هغه فرق هغه نشته. او دو ته یې ووایي چې د نن ورځې کې دننه زما د ملک د سرحداتو نه بوځئ. او د دو مسلمانانو باره کې ووایي چې دین وروستو تاسو به شاهي میلمانه یئ، تاسو به د حکومت میلمانه یئ. نو دو د مکې والا تللی و چې دو به موږ د هغه ملک نه راوکاږو، لیکن الله تعالی د هغو هغه تلل د هغو دپاره باعث رحمت هغه وګرځو او د دو خرچ و اخراجات د دو نگرانی هغه ټول هغه چې د حکومت په ذمه شوه. بیا مسلمانان هغه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت هغه چې هغه وکړو مدینې ته، نو دو خبر شله. بیا دو تقریبا چې دی نو دوه اتیا کسانو دو راله چې د هغې ته د مدینې ته، هغه ورسره خپلوم دغه 70 کسان 180 کسان هغه ورسره راولېږل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا پیغام هغه راړو چې زمونږ بادشاه هغه تاسو ته سلام وایي او بیا وایي چې زه په خپله چې دی نو هغه راتلمه، خو زه په خپله هغه چې دی نو نشلم راتللی او دا زما وفد دی او دا زما جرګه ده او دا ته دا قبول کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو دغه مطالبه وکړه چې یا رسول الله موږ ته تلاوت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوره یاسین ولسته. نو قرآن کې راځي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، چې کله نبی علیہ السلام سوره یاسین لسته نو هغو جړل. هغه غټ خلق علما هغه خلق هغو ټول ایمان هغه یې راړه او چې واپس لاړه نو بیا نجاشي هغه باقاعده هغه د ایمان اعلان هغه وکړ، خو نبی علیہ السلام یې لیدلی نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې چا لیدلی نه یو ایمان هغه یې پرې راوړی او هغه ته تابعي وایي. ویس قرني د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و، ایمان هغه یې راوړی ولې حاضر شوی نه و، نبی علیہ السلام یې نه و لیدلی نو تابعي دی. دقه شان نجاشي هغه تابعي. بیا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناست دی او دا نجاشي هغه وفات شو، نو جبرائیل علیہ السلام هغه راغی ورته وی چې ستا رور دا څو لوی اعزاز دی چې جبرائیل علیہ السلام ستا رور چې د نبی علیہ السلام د هغه باره کې جبرائیل علیہ السلام چې ستا رور نو دا څو لوی اعزاز دی. خو دا اعزاز تاسو موږ ته حاصل دی، ولې که موږ د نبی علیہ السلام په تعلیماتو لاړو، نبی علیہ السلام دا خو جبرائیل علیہ السلام ورته ویلو ستا رور، او نبی علیہ السلام تاسو ته موږ ته رونه ویل دي. یو مجلس کې صحابه ناست دي، نبی علیہ السلام داسې په مقبره باندې تیر وته، نو دا یې ووایي چې کاش چې زه خپل رونه ووینم. صحابه وی یا رسول الله موږ ستا رونه نه یو. نبی علیہ السلام وی تاسو زما اصحاب یې، زما رونه هغه خلق دی چې زه لیدلی نه یم او وروسته زمانه کې به او په ما ایمان راوړي زما رونه.
نو دا د دې امت څو لوی اعزاز دی. لیکن د دې وخت سره کله نبی علیه السلام د هغه سره یو ټوقه کېږي هغه مونږه برداشت کوو، کله بله ټوقه کېږي هغه مونږه برداشت کوو. اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وصیت باندې د نبی علیه السلام په تعلیماتو باندې حملې هغه کېږي، مونږه مسلمانان هغه بالکل هغه دغه شان بې غورې. نو دا ډېر لوی اعزاز دی. هغه ته جبرائیل علیه السلام رور د نبی علیه السلام ویل دي، او مونږ ته چې ایمان زمونږ نصیب شي نو نبی علیه السلام راته خپل وروڼه هغه ویل دي. دې نه لوی اعزاز هغه څه شی دی. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ووایي چې هغه وفات شو. نبی علیه السلام صحابو ته ووایي چې هغه نجاشي وفات شو او دغه کوو دا جنازه کوو. نبی علیه السلام هغه جنازه وکړله. د صحابه فرمایي چې مونږ د هغه کټ لیدل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله جنازه کوله نو ملائکو د هغه کټ چې دی نو هغه راوړ دی او بار جنازګاه ته نبی علیه السلام هغه ووته او مونږ د هغه کټ چې دی نو هغه لیدل دی چې نبی علیه السلام جنازه هغه پې وکړله. او بعض علما هغه دا وایي چې نه کټ نه وزر شوی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خصوصیات دي. دا یو خصوصیاتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه جنازه هغه په نجاشي باندې هغه کړ ده، یو صحابي باندې نبی علیه السلام هغه جنازه کړ ده. دا دوه جنازې غایبانه طور باندې نور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هیچا جنازې غایبانه هغه نه دي کړي، صرف د دې دوو کسانو هغه یې کړي دي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه خصوصیاتو. زمونږ خلق هغه په حدیث باندې نه پوهېږي، په قرآن او تعلیمات ورڅخه نه. که چېرته څوک وفات شي نو یو لیډر وفات شي وي راځئ چې دی نو غایبانه جنازې کوو. دا غایبانه جنازې ناروا دي، دا زمونږ په مذهب هغې کې هغه نشته. که دا وی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازه به غایبانه شوې وه. که دا چېرته چې دی نو وی نو بیا خلفای راشدین وفات شوي دي، صحابه چې دی نو وفات شوي دي. یو ثبوت څوک چې دی نو هغه نشي ورکولی چې خلفای راشدینو د چا غایبانه جنازه کړ ده، یا د یو صحابي کړ ده، یا د خلیفه راشد د هغه چې دی نو چا غایبانه جنازه هغه کړ ده. حدیث کې لیدل چې نبی علیه السلام د نجاشي چې دی نو جنازه چې دی نو کړ ده، نو هغې کې دغه سنې صحابه دې پورې وایي چې مونږ کټ چې دی نو لیدل دی. سن صحابه او علما لیکي چې د دې په منځ کې هغه حجاب د حبشې او د مدینې په منځ کې حجاب هغه چې دی نو پورته شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه جنازه هغه کړ ده. ولې که هېڅ نشي نو نبی علیه السلام دغه جنازه هغه کړ ده. علما وایي چې دا دغه خصوصیت دی. د هغې نه علاوه بیا وروستو نه چې دی نو د چا خلیفه راشد نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جنازه چا غایبانه کړ ده، نه د حضرت عمر یې کړ ده، نه د حضرت عثمان یې کړ ده، نه د حضرت علي کړ ده، نه د یو بل صحابي هغه یې کړ ده. خو د دین نه خبر نه او سیاسي لیڼونو باندې هغه چې دی نو روان یو. که چېرته یو لیډر چېرته چې دی نو مړ شي نو په بډکرام کې به هم غایبانه جنازه کېږي، ځکه چې نبی علیه السلام د نجاشي کړ ده. نو سړیه ته پیغمبر یې او دا ته چې د چا جنازه کوي دا د نجاشي د پایې چې دی نو هغه سړی دی. نو نه ته د پیغمبر د پایې سړی او نه هغه د پیغمبر د نجاشي هغه د پایې سړی، او هسې به په یو لیډر پسې به چې دی نو ولاړ یې او پلانکي ځای کې زمونږ لیډر چې دی نو مړ دی مونږ غایبانه جنازې کوو. دا د دین نه د اسلام نه د هغې نه زمونږ ناپوهي ده. نو دې وجه نه ډېر لوی اعزاز الله مونږ له راکړ دی چې مونږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیان هغه ګرځولي وو. که چېرته هغه زمانه کې مونږ وی نو زمونږ به یو حیثیت و، اوس چې هغه زمانه کې هغه نه نو اوس زمونږ بل حیثیت دی. که مونږ صحیح په اسلام وچلېږو نو نبی علیه السلام مونږ ته روڼه ویل دي او دا یو ډېر لوی چې دی نو هغه اعزاز دی. او نبی علیه السلام دا ارمان کړی دی چې کاش چې زه هغه خپل روڼه چې دی نو ووینم. هغه روڼه به نبی علیه السلام چې ویني نو هغه به په قیامت کې چې دی نو ویني. نو چې د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو باندې د هغه په وصیت باندې هغې باندې نو هغه ځای کې به نبی علیه السلام هم خوشحاله او موږ به هم خوشحاله یو.
او چې نبی علیہ السلام په تعلیمات باندې نیو نو بیا به هغه به هم خپي او موږ به هم خپي. الله دې موږ ټولو عمل کولو توفیق راکړي. او دا مسله چې نن سبا کوم د اسرائیلو دا ګوره د ایمان جز چې دی نو وګڼئ، لکه لا اله الا الله محمد رسول الله دلته کلمه کې چې دو جزه دي نو دقه شان دا د ایمان خپل جز چې دی نو هغه وګڼئ چې د نبی علیہ السلام وصیت مطابق که زمونږ نه هېڅ چې دی نو نور نه کېږي. لیکن دا خفقان چې دا خبرې څوک کوي یا دا فیسبوک چې څوک استعمالوي نو ګوره خبردار چېرته دې له سیاسي رنګ یا دې له چې دی نو داسې یو رنګ هغه چې دی نو ورنه کوي او نه دې کې د چا مولا یا د چا طالب یا د چا بزرګ یا د چا سیاستدان خبرو ته به غوږ نه ایږدئ. تاسو چې دی نو د نبي علیہ السلام مرض الوفات هغه تاریخ هغه چې دی نو راوګورئ چې هغې کې نبي علیہ السلام څه چې دی نو ویل دی د وفات نه مخکې 3 خبرې چې دی نو کړي دي. یوه خبره دا کړې ده چې دا به د سرزمین عرب به د دې خلقو نه هغه خالي کوئ. دا د نبي علیہ السلام موږ ته وصیت دی. الله دې موږ ټولو عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.